نبی علیہ السلام فرمای او دا امام بیهقی په بهقی شریف کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی او راوی دی ابو امامه دا راوی دا حدیث واوري ابو امامه مبارک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې زما په امت کې با په یو وخت کې داسې زمانہ راشي زما په امت کې چې بعض خلکو به مخونه مسخ شي مسخ بعض خلکو مسخ بشي یا رسول الله مبارک مخونه مسخ شي څه شی به تر جوړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قراده بزرگیان به تر جوړږي بندر مخونو نه به بزرگیان جوړ شي مخونو نه به نعوذ بالله خنزیران جوړ شي نبی علیہ السلام فرمایي یو وخت بس ما په امت باندې راځي داسې چې بعضو خلکو مخونه به مسخ بشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي کوم ګناهونو د وجنه چې کله زما په امت کې شراب نوشي ډیر شي دویم نمبر زما امت سړی ریخم کپڑے واغوندي چې امت سړو د پاره حرام دی سونا اچول نن سبا تاسو د سړو په لاس کې ګوتمې د سونې څومره ډېرې وینئ په غاړه کې فخر هم پې کا چې دا زه یو ښه کار کړم نبی علیہ السلام فرمایي کله زما امت سړی ریخم واچي سړی او زما د امت سړی سونا واچي دویمه ګناه شراب نوشي زیاته شي دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د گانو بجانو محافل عام شي نن زمونږ استادو ته سیاسي پارټي دا شیان زده کوي که نه زده کوي هلته راشه داخله وکړه او دلته راشه داخله وکړه او نوم له ورکوي ثقافت ستا ثقافت ستا دین دی ستا ثقافت ستا ګیره ده ستا ثقافت ستا پټکی دی ستا ثقافت ستا حیا ده ستا ثقافت ستا غیرت دی زما او ستا ثقافت میوزیک نه دی زما او ستا ثقافت ډمتوب نه دی زما او ستا ثقافت په ډمتوب سنټرو کې داخلي نه دی دا د بغیرت خلکو کار دی دا د هغو خلکو کار دی چې دین نه لري اسلام نه لري او د مغرب په اشاره باندې رواني افسوس خبره دا ده رسول الله مبارک فرمایي چې کله دا پروګرامونه زیات شي څلورم نمبر رسول الله فرمایي معاشره کې سود زیات شي او زما امت بې باقه شي او دا نه وایي چې دا سود دی او دا فلان دی چې کله دا ګناهونه شرح یې اوچته شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما په امت کې به بعضې امتیانو مخونه مسخ شي چانه به بزوګیان جوړ شي نعوذ بالله او چانه به خنزیران جوړ شي نعوذ بالله څومره شرح زیاته ده تاسو ته نه پته دا عذابونه دا تکلیفونه دا پریشانی دا مصائب دا زما او ستا د ګناه د وجې نه راځي خدا را او دا دوه ګناهونه دي یو زنا حدیث کې راځي او سود نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دا عام شي چې خدای پاک جل جلاله فرشتو ته وایي چې اوس په دغه خلکو باندې عذاب راتلل دا حلال شو عذاب پې راولئ ما او تا ته شی حلالئ د خدای عذاب راته حلالئ د خدای غضب راته حلالئ یو چې کله زنا زیاته شي په ځمکه باندې روی زمین باندې یو چې کله سود زیات شي الٰه العالمین رسول الله فرمایي فرشتو ته وفرمایي دغه خلکو دپاره عذاب حلال دی دوی باندې عذاب راوله سیلاب په شکل کې یو عذاب دی د کرونا په شکل کې بل عذاب دی د ډینګي وایرس په شکل کې بل عذاب دی زمونږ استاسو کومه خو ما او تا سبق اخیستل نشته دا بچا د وجې نه زه خو منظم کوم او دسم کوم او فلانم کوم هر سړی ځان ته بزرګ وایي اصلاح به انسان د خپل ځان نه شروع کوي ځان نه به اصلاح شروع کوي هغې نه وروستو بیا معاشره ده او کور دی او کلی دی او وطن دی په خپله باندې تر اوږو پورې ډوبې په ګناهونو کې او بل انسان ګناه ځان دپاره عذاب ګڼي چې دا د ده د وجې نه داسې شوي خدا را دا خبرې اسې ما اخلی لایټ یې ما اخلی عام یې ما اخلی کمزوري ډېر لږ ژوند دی 100 کاله زیات نه زیات زمونږ استاسو کې ډېر کم خلک دي 80 کاله هم نشته 60-65 سال کې د بیمارو ګوډې رانه جوړ شي او په بیډونو باندې زما او ستا ملاګانې او خپې ختمې شي وي خوري او د هغې نه وروستو زما او ستا چې کوم د دنیا پرېږدو او د آخرت په سفر باندې روان شو او 3 منټه زما او ستا عمر دی 3 منټه چې کوم بره مخلوق دی که نه د بره مخلوق یو بره مخلوق دی د اسمانو یو لاندې مخلوق دی تاسو ته دا پته ده سأل سائل بعذاب واقع سورة معارج کې الله جل جلاله فرمایي چې جبریل علیہ السلام چې ځمکې له لاړ شي دا خبره واورئ ما ته په یو ورځ کې راخیږي الله یې څومره وخت کې ما ته راخیږي بیرته په یو ورځ کې ما ته بیرته راخیږي الله فرمایي کان مقداره 50,000 سنه د هغې یو ورځې مقدار څومره 50,000 کاله
دنیا په حساب باندې. نو بر مخلوقاتو چې کوم ژوند دی زما وستا حساب ما ورته کړی دی چې یو انسان 100 کاله دلته عمرې کنه بر مخلوقاتو په نسبت باندې زما وستا 3 منټه هغې نه جوړېږي 3 منټه. ځکه الله فرمایي چې کله انسان چې را پیدا شي په آخرت کې زه به ورته ووایم کم لبست فی الارض تا څومره ټایم په ځمکه کې تېر کړی دی ته څومره ټایم هلته ژوندی وي چې دی به راته وي لبست یوما او بعد یوم زه یا یو ورځ ژوندی وم یا نیمه ورځ ځکه چې د هغې وخت اندازه به بیا ورته ولګي چې دا څومره اوږد وخت دی. نو زما اوستا 3 منټه عمر دی ټول که 100 کالم شي الله په نیز او بره مخلوقاتو په نیز باندې دا به نافرمانیو کې تېرو هرګز داسې نه ده. خدا را چې کوم کبایر دي او بیا په کبایرو کې ورته یي اکبر الکبایر د کبیره او کبیره چې زنا ده شراب دي سود دی کم از کم دینا اجتناب پکار دی کم از کم دینا اجتناب پکار دی. او چې کوم خلق پکې مبتلا دي توبه وباسئ الله په طرف باندې رجوع وکړئ صاحبانو دا ژوند او زندگی به ختم شي. آغا ابد الابد عمر چې مرګ یې ابتدا ده او چې مرګ وشي زما اوستا ابدي زندگی ابتدا وشي بیا ډیره سخته ده نه ختمږي او نه بیا د هغې دپاره څه هغه شته. الہ العالمین د زمونږ او ستاسو خطاکاریو نه سیاکاریو نه غلطیو نه ګناهونو نه الہ العالمین د زمونږ او ستاسو ترېنه په حفاظت کې وساتي.